اوس خلک غفلت دا کوي چې کله اودس مونږ کوو او ټول ناول چې مخ مو وینځو فرایضو کې یو خو چې اول لاس وینځو د درې ځل یا خولې ته اوبه اچوو پیست اچوو دا خو سنت شیان دي. فرایضو کې ټول ناول چې مخ وینځل دي په منځ اودس کې. اوس دې مونځ مخ وینځلو کې مونږ کله کله غفلت کیږي. هغه غفلت څه شی وي؟ دا وي چې ځینې وخت کې سړی په ژمي کې اودس کوي یا ځینې خلکو عادت داسې طریقې سره اودس سره غفلت سره کول وي، نو د سترګو چې د کومې دغه کونې دي په دغه کونو ته صحیح طریقې سره اوبه نه رسي. حالانکې د ده کونو ته اوبه رسول چې دا لازم دي ځکه چې دغه ځای کې وچ ځای پاتې کېږي په هغې باندې اوبه نه تېرېږي. او هغې سره که چېرې دغه ځایونو کې څه کچره وي اکثر په سترګو کې سهار سړی راپاڅي یا چې ته سړی په موټرسایکل باندې یا چې یو داسې ګاډي کې لاړ شي چې ګرده وي نو هغې سره کچره جمع کېږي. د ده کچرې لرې کول هم ضروري او فرض وي ځکه چې دنه بغیر اودس کېږي نه لاندې ځای نه لنډېږي. دویمه مسله د مخ په باره کې چې کله انسان خوله بند کړي، یعنی عامو حالاتو کې چې کله انسان د خوله بند کړي نو د خولې چې د کومې د شنډو بهر حصه دی چې هغه لیدل کېږي بندېږي نه خولې سره د ده حصې وینځل چېرې فرض دي. او د دې مقصد سره مقصد دا دی چې ځینې خلک سړی سوچ وکړي که نه مخ ته اوبه لاړه کوي نو دی چېرې د خوله داسې رابندوي. نو چې د خوله دی رابندوي د خوله د چې بهر حصه چې کومه د شنډو چېرې داسې عامو حالاتو کې لیدل کېږي دا وچه پاتې شي لنده نه شي اوبې سره. نو چې لنده نه شوله هغې د وجې نه د ده مونځ هم ونه شو اودس ونه شو او مونځ هم ونه شو. او بله مسله دا چې د انسان په مخ باندې ګیره دی. کله چې سړی مخ وینځي نو د ګیرې وینځلو څه طریقه دی؟ نو فرض دا دی چې که چېرې سړي په مخ باندې ګیره نه وي نو دی به د زنې چېرې دا ووینځي ټوله زنې داسې مخ کې داخله دی. او که چېرې د ده ګیره وه نو دا به بیا داسې وي چې ډېره ګڼه به وي چې په هغې کې د مخ د چمړې پته نه لګي یا به رنګۍ وي کمه وي وړه وي. نو که چېرې داسې وي چې په هغې کې د مخ د چمړې پته لګېدله نو بیا ننه چمړې ته اوبه رسول او د هغې وینځل چېرې دا فرض دي. او که چېرې بیا داسې وي چې هغې ته ننه د چمړه پکې پټه دی ګیره یې غټه دی نو بیا چې د کوم ویښته مخ پرې نږدې دي نو د مخ پرې نږدې ویښته چې کوم دی غیر چپېر مخ پرې نږدې د ده وینځل چېرې فرض دي. نوره ګیره چې ځینې خلکو ګیرې چېرې ډېره سترې وي یا چېرې ځینې نارمل طریقې سره ګیرې د خلکو وي د لاندې ویښته وینځل چېرې د ده وینځل فرض نه دي په اودس کې. سنت یا مستحب جدا خبره دی، فرض نه دی. بله مسله دا دی چې کله چې موږ لاسونه وینځو دویم فرض دی د اودس. په دې کې موږ غفلت دا کوو چې ځینې وخت کې د سړي د ګوتو منځ کې چې دی د ګوتې داسې انداز سره وي چې سړی موټه وي غټ وي سورب وي نو د هغې د ګوتو منځ ته اوبه نه ځي. نو په داسې حال کې چې کله ته پاتې چې ما دا ګوتې چې کوم د ګوتو منځونه چې دي ته اوبه نه ځي نو د ده وینځل چې دا فرض دی. په دې کې خلال کول یعنې په دې کې ګوتو سره نه چې دې ګوتې وهل چې دا ځایونه لاندې شي په دې باندې اوبه تېرې شي دا فرض دي. همدارنګې کله چې سړي په لاس کې ګوتې اول خو چې نر سړي سره ګوتې چول چې خان نه کوي او بیا سوام چې نو په کار دی شي واچوي ځکه چې هغې شریعت یو مقدار مقرر کړی دی. خو ځینې داسې وي چې هغې خپله ګوتو نه چېرې زیارت جوړ کړی دوې ګوتې درې ګوتې یې چې ورچولي وي یا په هر ګوتې کې چې دی یوه ګوتې ورچولي. نو په داسې حال کې چې دی بیا د دې ګوتې خوڅول خپل ځای نه مخکې وروسته کول چې هغې لاندې اوبه ناوځي دا فرض دي ځکه چې دې لاندې اوبه نه نوځي. د نه وخت کې ګوتې دومره سخته شوي چې خپل ځای نه مخ ته وروسته نه ځي نو په هغې کې اوبه بیا په کومه طریقې باندې باسي. نو د دې وجې نه د ګوتې خپل ځان نه خوڅول او هغې صحیح طریقې سره د هغه ځای چې په کوم ځای باندې ګوتې لګېدلې دی د هغې وینځل دا فرض دی. همدارنګې زنانه چې دي هغو ځینې وخت کې په خپلو لاسونو کې بنګړي اچولي او سخت شوي وي ځان ټینګ وړوتوب کې اچولي نو بیا څه قیمتي بنګړي په لاس کې وي سخت شي نو سختۍ د وجې نه بیا چې د هغې لاندې اوبه نه نوځي نو هغې لاندې هم اوبه رسول فرض وي غسل کې هم اودس کې هم ځکه چې هغې لاندې اوبه چې نه ننوځي نو اودس هم نه کېږي او غسل کې غسل هم نه کېږي. همدارنګې چې په دا په غوږونو کې چې کوم کړي اچولي په غسل کې د دې کړي خوڅول هم ضروري وي ځکه چې دې کوم سرو وي د سرو وینځل فرض وي او چې ته دا کړي ونه خوڅوې دا اوبه دغه ځایونو ته نه ننوځي. پیزو کې چې کوم څه شی اچوي زنانه د هغې خوڅول چې دي خپل ځای نه مخکې کول وروسته کول ضروري وي ځکه چې په هغو سوریو کې اوبه نه ننوځي. او څلورم فرض چې دی دریم فرض